سلامونه نازولو زما د نن ویډیو بنیادی مقصد د افغانانو د ویزو ستونزه ده چې هغه د پاکستان چارواکو ته ورسوم چې هغه د کوم مشکل نه تیریږي. په پاکستان کې اوس بډې رشوت چې دی یو عامه خبره ده او اورو کې د مالګې برابر به پکې ایماندار پیدا نه کې. نو نن چې څوک رشوت نه اخلي نو هغه پورې خلک کاندي، هغه ته قمقل وي، بلکې هغه یو تماشه وي او هغه معزز ګڼل کېږي، هغه ډېر لوی عزتداري څوک چې بډې رشوت اخلي او هر قسمه ناجایز کار کوي. د پاکستان دننه دغه سلسله روانه وه، که بده هم وه خو شرمېدونه. اوس د کرپشن دغه سلسله د پاکستان وزارتي خارجه ته ورسېده او مصدقه اطلاعات چې کوم د کابل نه ترلاسه شوي دي هغه دا ده چې په کابل کې د پاکستان سفارت د ویزو په حواله باندې لګیا دی د افغانانو لاسونه تروړي هغې سره زیاتې کې څه عدد و شمار زه تاسو ته لیکلی وایم، بیا پرې نیغ په نیغه تبصره کوو، خبره کوو. د افغانانو لپاره د پاکستان د ویزټ ویزې د عمل چې دی هغه نه صرف دا ده چې هغه ډېر پیچیده شوی دی، بلکې هغه ډېر زیات هغې کې اوس مشکلات هم را روان دي. قانوني طور چې څوک د ویزې دپاره درخواست ورکړي نو د 10 میاشتو نه واله تر د 1 کال پورې وخت وله ورکوي چې د 10 میاشتو د 1 کال ترمنځه به ستا ویزه چې ده پروسس کیږي او دا ویزټ ویزه وي د 6 میاشتو دپاره. د دې مخکې هم په دې باندې د سرکاري فیس نه زیاتې پیسې اخیستلې کېدې د بډو رشوت په مد کې، او دا به د 700 نه واله د 900 ډالرو پورې به ویزه لګېده. اوس یکدم د دې ریټونه چې دي هغه جګ شو او اوس د یوې ویزې قیمت چې دی هغه د 1200 ډالرو نه واخله تر د 1400 ډالرو پورې دی. دا رشوت دی، سرکاري فیس نه دی او د دې لپاره یو ډېر عجیبه لاره روښکلې شوې ده، یو ډېر عجیبه اصول جوړ شوي دي. نوی قانون دا دی، نوی اصول دا دی چې هر افغانې چې هغه د ویزې دپاره د پاکستان سفارتخانې ته درخواست ورکوي هغه به کابل ته ځي چې هلته د هغه انټرویو شي او د هغه بایومیټریک وشي، هغه ګوتې ولګي. سفارتخانې د روزانه په بنیاد باندې د 300 تنانو د انټرویو او د بایومیټریک انتظام کړی دی. بهرحال 300 تنه هم ډېر دي، در ورځې څومره چې ډیوټۍ وخت وي په هغې کې 300 تنه هم چې دی نو دا ځکه ښه ایماندارۍ سره کار دی. خو دلته د درخواست ګزارو تعداد دومره زیات دی چې د 300 روزانه په بنیاد هم انټرویو او بایومیټریک کېږي، نو بیا هم دا د هر درخواست میاد چې دی د 10 میاشتو نه واله کال څوک به دومره صبر کوي. نو د دې لپاره څه وشو؟ د دې لپاره داسې وشو چې ایجنټان کېنولی شو او هغه ایجنټانو سره به غوږ وجنګي او هغې ته به 1200 1400 دغه ډالرو کې چې څه جوړه راله هغه جوړه به ورسره وکړي چې څه سرکاري فیس وي واجبي شان هغه وي، دا نور چې دی نو په رشوت کې راځي. دغه ایجنټان په خپله طریقه د امبیسۍ دننه دغه درخواستونه د ورځې دي تعداد 300 یې ښودلی دی، خو دا د 250 د 300 منځ کې وي، د 250 نه کم ني، د 300 نه زیات ني. اوس هغلته ټوله ګوته کېږي، ټوله چالاکي هغلته کېږي چې کم خلک دغه 1200 1400 ډالرې ورکړي نو د هغې هغه درخواستونه هغه 250 300 تنانو کې راشي او په هغه ورځ باندې د هغې بایومیټریک وشو، په هغه ورځ باندې د هغې انټرویو شي. اوس زه دا منم چې د اغلاله یو جواز جوړ کړی شوی دی. ګوره کله هم چې څوک بډې رشوت اخلي، ناجایزه کوي، بل ته لاس نیسي، نو هغه په قانونونو کې داسې سختۍ راولي، داسې تبدیلۍ راولي، یو داسې ماحول رخ شي چې په هغې کې
هغه ته دغه چانس راوځي. اوس ډېر زښت افغانان چې دي د پاکستان د ویزې لپاره درخواست ورکوي او 2500 د کسانو بایومیټریک او انټروګانې دا بالکل په عقل کې راځي چې دا ډېر لوی کار دی. اوس ګوته دغه ځای کې کېږي، پیسې دغه ځای کې ګټل کېږي چې ایجنټان بار ناست دي، ایجنټان د دغې صاحبانو دپاره پیسې اخلي او هغې دغه درخواستونه مخکې کې او د امروزه په بنیاد باندې کار کېږي. اوس که چېرته د کابل کې د پاکستان د سفارت متعلقه عمله وایي چې دا خو بار ایجنټان کې موږ نه کوو، نو په پېښور کې ناست که دا شکایت سره د ثبوتونو تر ما رارسي، نو دا په ستاسو څه خیال دی چې دا به نور میډیا ته نه تللی، دا به د حکومتي ریاستي ادارو ته نه لاړ، یا د دې نه به د پاکستان سفارت نه وي خبر، نو ښه به ترې خبر وي. او که فرض که نو خبر دی نو زه ډېره بخښنه غواړم، ګل بخښنه ما خبره کړل. انتظام دې داسې وکړي، داسې یو کمپیوټرایز سیسټم دې راښکي چې کوم سړی مخکې راځي او د هغه درخواست جمع کېږي چې هغه درخواست په هېڅ قیمت باندې څوک مخکې وروسته کولی نه شي. ظاهره ده په دې کې به د آرډر او د ارجنټ ویزې به یو خپل فیس پې هغه چې څه وي هغه به وي. خو که سفارت دا وایي چې په دې اغلا کې موږ نه یو شامل او دا د خلکو قمقلتوب دی چې ایجنټانو له پیسې ورکړي او دا ایجنټان دي چې هغې د پیداګیر طریقه راوښکې ده، زمونږ خو دغومره درخواستونه چې دي او دغه زمونږ مجبوري ده، نو مهرباني وکړي بیا د دغه شانتې بندوبست وکړي. اوس خو ډېر جدید دور دی، ډیجیټل دور دی، او که د امارت اسلامي په وخت کې ترقي نه وي شوې نو امریکنیانو خو ډېر جدید سیسټم پرېښی دی، او که امریکنیانو نه وي پرېښی نو د پاکستان په سفارت کې خپله چې دی نو په ډېرو کمو پیسو دا سیسټم چې دی هغې لګولی شي چې څوک مخکې راغی د هغه نمبر د مخکې راځي، کرپشن به خپله ودرېږي. مهرباني وکړئ پاکستان مه شرموئ، مهرباني وکړئ افغان ولس سره زیاتې مه کوئ، ځکه چې د پاکستان خلکو بیا زموږ پښتنو افغانستان د وروڼو دپاره 40-45 کاله موږ ډېرې غټې قربانۍ ورکړي دي. اوس مهاجر چې دي، افغانیان چې دي د خیر سره خپل وطن ته ځي، خدای دې په خیر خوشحالۍ بوځي. نو زموږ د 45 کالو هغه د چا خبره چې هغه د اړ په شکال روژه ده په میچاز هم مه ماتوئ. زموږ هغه خواري په خپلو بدعملو په اوبو مه بیایئ چې د پاکستان نوم بدنام شي، زموږ نه افغانان خفه شي او د پاکستان بېعزتي په هېڅ قیمت موږ نشو برداشت کولی. نو که تاسو ته خبر وي او کول هم ډېر هم بد کړي نور یې مه کوئ، او که تاسو ځان انګاره کړی او بد هم کړي اوس یې مه کوئ، او که نه وی خبر نو موږ خبر کړئ. مهرباني وکړئ. د صورتحال اصلاح کې اجازه غواړم. د الله